السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه دوستانو خی جوړی؟ امید در به دې چې تاسو به خیریت سره یې. زه قاری ماما تاسو ته اوس مخاطب یم او پرون چې کومه درې واقعګانې ما تاسو ته کړي دي هغه به تاسو کتلی وي، خو سره سره د دې تاسو سبسکرایب کوئ او به شیر کوي. نن قصه چې ده نو دا ډیره بهترینه، دومره ښایسته، حسینه او مزیداره قصه ما ډیره زیاته سټډي کړې ده او تاسو ته به زه اوس بیانوم، خو تاسو به هم د دې نه انشاءالله پیدا اخلئ. دا قصه ډیره مزیداره قصه ده او یو په سر باندې گنجی وي، یو کس چې په سر گنجی نو دا ویښته خو ډیر لوی نعمت دی د الله تعالی. دا غریب په سر باندې لاس وخي خپا ولاړ دی او بل دویم کس ور سره چې کم ملګری دی نو دی په بدن باندې برګی دی، یعنی ابرز مرض باندې اخته شوی دی. نو چې کم وخت کې دریم کس ول راغلی دی نو دی په سترګو معذوره دی چې هغې ته موږ او تاسو حافظ هم وایو، لکه یعنی نابینا ورته وایو. نو دی درې واړه یو ځای شوي دي او دوی په لاره باندې مزل کوي. نو چې کم وخت کې مزل کوي روان دي مخې له ورله ډېر معمر سپین ږیری راغی او ورته وایي چې وایه کنه ځوانه ته خو ډېر پریشانه یې، دا ولې؟ ویل قربان زما په سر ویښته نشته او ویښته د سر چې دي نو دا ډېر لوی نعمت دی. ویل زه به تا ته دعا وکړم چې تعالی الله پاک د سر ویښته درکړي. وایي که ته ما ته دعا وکړې او ما له الله پاک د سر ویښته راکړي دا به ډېر ښه وي، ډېره بهتره خبره ده. نو دا بزرګ ورته دعا کوي چې زه الله پاک دې ستا په سر باندې ویښته راوخیږي او الله دې د گنجي د نوم نه په امان کې وساته. موږ هم چې واړه که نه او چا به سر کټا کو نو موږ به ورته ویل کټا سر دې په کوټه، مور ته وایه ماله غوړه پراټه. نو دا کیسې به موږ هم کولې چې په بچپن کې واړه. تاسو هم اوس واړه یو بل ته کټا وایي، خو دا مه وایئ، دا ښه خبره نه ده. ګوره الله تعالی موږ او تاسو له ډېر نعمتونه راکړي دي، موږ او تاسو به پرې شکرګزار یو او شکریا به ادا کوو. نو دا فرشته ورته وایي، دا بزرګ ورته وایي چې ستا په سر به الله پاک ویښته راولي، خو نور دې په اړه څه ارمان شته؟ وایي یاره جي زما په زړه دا ارمان دی چې زه بېروزګار یم چې مال الله پاک مال حال راکړي. نو هغه سوال وکړو چې اله العالمینه څنګه مې چې دعا وکړله په سر دې وله ویښته راوخېجول نو خدایه پاکه دله مال حال هم ورکړي. نو دله الله پاک مال حال هم ورکړو، ډېر غویان، ډېرې غواګانې، ډېرې میخې، ډېرې بیزې وله الله پاک ورکړي، یعنې دی ډېر اهمترین مالداره شو او ډېر لوی قوم سردار جوړ شو. او بیا دې دویم ته وایي چې وایه کنه صاحبه ستا په زړه څه ارمان دی؟ وایي یاره جي زما په زړه دا ارمان دی چې خلک رانه نفرت کوي، بدن مې ټول برګ بروک دی. خدا یاد ساتئ د چا چې بدن برګ بروک دی یعنی لا پوره برګ شوی نه دی خو هسې لږې نښې نشانې پرې ښکاره شوي دي، نو دی به څه وایي؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، یعنی داسې الفاظ به وایي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. څوک چې دا یو آیات وایي یعنی قرآن پاک په فصل سره لولي او دا هم ګوره یاد ساتئ. تاسو ته قاري ماما ناستی مخاطب دی، قاري ماما د قرآن په لوستو باندې الحمدلله پوهېږي، فصل پیژني، وصل پیژني چې فصل څنګه دی وصل څنګه دی. نو فصل دا دی قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، دې ته فصل وایي. یعنی هر یو آیات جدا جدا لوستله او په وصل به څنګه وایو؟ نو هغه به داسې وي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. نو یعنی یو آیات د بل آیات سره پیوست کوله،
انشاءالله دا به ورسره لږ لږ دا خبرې کوو چې ستاسو ذهن کولاو شي او ستاسو په ذهن کې دا خبرې کینی او دا خبرې واورئ د دې نه عبرت واخلئ. نو دا لګیا دی ورته وایي چې څوک قل اعوذ برب الناس وایي او دا پوره صورت وایي او بیا پې اوبه دم کی او هغه اوبه په بدن باندې مواچئ او ویمس کی نو الله به وله شفا ورکي. نو دا برګی ورته وایي چې زما دا بدن ټول برګ بروک شوی دی خلک رانه نفرت کوي چې زه واپس په هغه حال شمه وایي که زه راته دعا وکړمه څنګه به وایي دا به ډېره ښه وي. نو دا سپینګیری باباجي معمر دی ورته وایي چې اله العالمینه ته وله واپس دا بدن ښایسته که څنګه چې په خپل حالو د هغې نه هم زیات ښایسته که. نو چې کله یې سوال وکړو او لاسونه یې راښ که الله پاک ښایسته صحت وله ورکه. ای ځوانه نور دې په زړه څه ارمان شته؟ ویل او جي نور مې هم ارمان شته چې ماله م الله پاک مال حال راکي. نو یې دله ډېر زیات اوښان الله پاک ورکړه او اوښان کنډک نه واوښتېده کنډکه دا سلو ته وایي سلو نه یې اوښان واوښتېده نو ډېر زیات مالداره شو. دې ړوند ته وایي چې ځوانه ستا په زړه څه ارمان دی؟ الله نو ګوره چې د چا سترګې نشته هغه وایي چې زه د الله پاک نه دوه سترګې غواړم. دا سترګې ډېر لوی نعمت دی ستا او زما شته. نو موږ تور سپین شین نسواري وغیره وغیره حیوانات پیژن انسانانو ته چې وګورو پته لګي چې دا تور دی دا سپین دی دا لنډی دی دا اوږد دی. نو په سترګو چې معذور وي هغې ته دا پته نه وي نو د هغه د دې نعمتونو نه محروم دی. وایي ستا په اړه څه ارمان دی؟ وایي چې ماله الله پاک دوه سترګې راکړي. هغه سوال کوي چې یا الله دوه سترګې وله ورکړي نور دې څه پکار دي؟ یا صاحبه دونه مال حال وي چې به زما پې ګزاره کېږي. نو الله پاک وله چیلې بیزې ورکړلې ویل زه صاحبه دعا کوه او دا معمر سپینګیری ترېنه لاړو. امتحان دی اوس ګورئ همدغه صاحب بیا راځي یو کس ته ودرېږي چې ماله د الله په نامه څه راکه الله دله ډېر څه درکړي دي. نو دا ګنجی ورته وایي چې ځه مخکې تېر شه ماف که دا ما د مور او پلار ما ته پاتې شوي دي د پلار نیکه نه راته پاتې شوي دي ما په خپلو مټو ګټلي دي ما له الله پاک چې راکړي دي نو ما یې په دې مټو راکړي دي ځه ماف که. نو دې مخکې لاړو. نو چې مخکې لاړ نو بل دویم ته وایي چې ته ماله د الله په نوم څه راکه. نو دا برګې ورته دا خبره کوي حتی چې دریم له راځي دې ته امتحان وایي. الله دې موږ او تاسو داسې امتحانونو کې نه راولي. ګورې موږ او تاسو ته هم راتلی شي هر قسم امتحان. دا دنیا ټوله د امتحان ده ځکه حدیث پاک کې راځي الدنیا مزرعة الاخره او دا دنیا چې ده دا د آخرت دپاره کرونده ده. نو چې څه دې وکرل هغه به ریبې. نو دې ړوند ته وایي چې ماله د الله په نامه څه راکه. دی وایي دا دواړه لاسونه داسې کي چې د الله د نوم نه زما تن او ځان او جان هر څه قربان شه مال او حال. بوزه باباجي چې دا څومره مال حال مال الله را کړی دا غونډ د الله په نوم قربان شه. نو هغه سپینګیری ورته وایي چې دا د الله ستا مبارک کي تا وګټله او هغه نورو دوو بیلله. زه د الله د جانبه فرشته راغلی ما درته مخکې دعا کړې وه اوس به درته بیا دعا کوم الله دې دا نعمت نورم سیوا که مال حال دې م الله سیوا که. نو دغه معذوره په سترګو چې ړوندو دله الله پاک فتح ورکړه ګټه یې ورکړله. رب العالمین دې داسې امتحانونه که په موږ راشي نو موږ دې پکې الله پاک کامیاب کي. دا وه ډېره ښکلې واقعه چې ما ستاسو د وړاندې ذکر کړه. خو بیا هم درته یو درخواست کوم چې تاسو که هر قسم سوال کوئ الحمدلله تاسو ته به د هغې جواب میلاویږي. خو زمونږ دا چینل القاري دا سبسکرایب کوئ او بیا په دې باندې ښه ښایسته دا ګینټي نشان چې دی وړوکی غوندې دا هم پې ووهئ او د قاري ماما ارمان به وکئ. السلام علیکم ورحمة الله.
وعلیکم السلام. قاري صاحب شعر هم کوی، شعر هم کوي. شعر هم کوي.